میرا نعمتونه را کړی دي زبانتنه را باندې نه کوي او پښتنه به د ټولو نعمتونو ضرور کوي خو زبانتنه صرف په یو نعمت کوي چې د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت عظما جناب سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله پاک فرمایي چې د احسان به زما منئ چې ما تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم پیغمبر درولېږو لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا البته په تحقیق سره احسان وکړه الله پاک په مؤمنانو چې په دوی کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږو د الله په در کې د ښکلي پیغمبر ډېر لوی مقام دی او د موږ ښکلي پیغمبر په الله پاک دونه ګران دی چې کوم ځای کې د نبی علیه السلام د نوم نه غیر یو مسله حل کېږي نو الله پاک نبی علیه السلام ته هغه ځای کې په نامه نوم نه اخلي دی وجه نه ټول قرآن کریم کې صرف څلور ځله د رسول الله مبارک خپل نوم مبارک محمد صلی الله علیه وسلم ذکر دی وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أو بما نزل على محمد او احمد نم یودل راغلی دی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد دین علاوه کله الله پاک نبی علیہ السلام ته په نبی نوم باندې مخاطب شي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین کله یا ایها الرسول سره یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک کله یا ایها المزمل کلا یا ایها المدثر کلا طه یاسین لیکن خپل نوم مبارک ارده کې الله پاک ناخلی بلکې بعض وخت الله پاک بل پیغمبر ته په نامه نوم واخلي ټول پیغمبران د الله در کې اوچت مقام لري او رسول الله مبارک بل شانت مقام لري ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی ابراہیم علیہ السلام ذکر راغی نوم مبارک ذکر شو رسول اللہ مبارک نوم مبارک اللہ پاک ذکر نکو دارنگی عزتمندو کم حصہ دا قرآن کریم خطب نبات تاسو تما اولستلا نو اغی کی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا نبی لفظ ذکر کردی یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام انا ارسلناک شاہدن بے شک منگ تو اولی گلے گواہ رسول اللہ مبارک دا اللہ پاک پا وحدانیت گواہ دے اور دا قیامت دا خلق پا ایمان گواہ دے ومبشرن او منگ تا مبشر اولی گلے یعنی خلق لب پا جنت باندے زیر ورکون کے ونذیرا او منگ تا خلق لب جہنم نیرون کے اولی گلے وداعیا الاللہ او اللہ تم بلون کیوں لے گلے و سراج منیرا او منگتو روخان دیوہ لے گلے دے حصے دا قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا نبی علیہ السلام 15 صفات ذکر کرن دا آغا 15 صفاتونا یو صفت دا ذکر شو و سراج منیرا او منگتو روخان دیوہ لے گلے یعنی حقیقت کے مراد تے نور دے نو ذکر دے ڈیوے لے مراد تے نور دے اس ڈیوہ والے ذکر شوا نو بیا دا غیخ پلا وجدہ لکہ دنور ننور نلگی دنور ننور نلگی او دے ڈیوے ڈیوہ اغا لگی نو ذکر دے ڈیوے شو مراد تے نور دے او دل تنور سر والے تشبیح ورکڑی شوا نو پنور کی یوسو صفات تی مادی لحاظ سرا اللہ تبارک و تعالی آغا صفات روحانی طور دینی طور مذہبی طور پر رسول اللہ مبارک کے پیدا کری دی
बल्कि नवर खनवर दे कि दा टोल आलम अल्लाह पाक मौजूद करे दे नो दा बरकत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। लगा गोरे लमा मुहतरमो पनवर की यो सिफत दा दे लगा संग जमन दा मखामख आसमान दे और पदी बांधी स्तूरी दी स्पोगमे दा स्तूरी मरना कई और स्पोगमे मरना कई खुद स्तूर रणा हम दनवर दरणा न हासिल दा और दस्पोगमे रणा हम दनवर दरणा न अगा हासिल दा मंग स्पोगमे स्तूर तकतीशु और नवर तनुषु कते दशपी दनवर रणा दा पस्पोगमे और पस्तूर बांधी लगी आगा इनकासी निस्बत राशि लेकिन जमन पस्तर को के दा ताकत निश्ता कि मन कुरान करीम ता उगुरु और कुरान करीम द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पजल मुबारक बांधे नादिल शवे दे न च कुरान करीम द नबी अलैहि सलाम पजल मुबारक नादिल शो न पदे के ठंडक और यखवाल रागे न लिहाजा उसम कुरान करीम ता अगर कतीशु दानंगे कुमंगा उस्तोरो तगुरु नो दस्तोरो रणा हम कुस्पोगमे तगुरु नो अगा हम दरनवर न हासिल दा और जमंग द इल्म रियाद किताबों नो मख के दा मसला जिक्र करे ना कि नूरुल कमरी मुस्तफ़ाद मिन नूर शम्स कि दस्पोगमे रणा दा दनवर दरणाना हासिल करे शवेदा उस सेंस दा साबित करा कि दनवर रणा जाती दा और दस्पोगमे रणा दरनवर न हासिल दा और द लुगत पे एतबार बांधे ज़िया उमरना तो हुई और नूर उमरना तो हुई वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया वल क़मरा नूरा अल्लाह पाक कहा ज़ात थे कि नूर ज़िया उगर दो और स्पोगमे नूर उगर दो न ज़िया उमरना दा नूर उमरना दा वो नूर द स्पोगमे दा पारा ज़िक्र शो न नूर आगा रणा दा कि आगा रणा ज़ाती न दा दबल रणा न हासिल दा कि आगा दनवर रणा दा लिहाजा को दस्तूर और दस्पोगमे रणा दा नो दा दनवर द रणा दा वजना दा दनवर द रणा न हासिल दा नो सिंग दी आसमान नवर दे दा आसमान नवर दे नो दारंगी मंग उगुरु सिंगदा आसमान मंग तख्कारी मादी निस्बत सरा नो दारंगी द नबुवतम आसमान दे द रिसालतम आसमान दे और दा आगा आसमानी नबुवत और आसमानी रिसालत नवर के दे नो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लिहाजा सिंग दे आसमान द टोल स्टोर रणा द नवर न हासिल दा दस्पोगमे रणा द नवर न हासिल दा नो द नबुवत और रिसालत द आसमान यानी द टोल पैगम्बरान और रणा अगर द रसूलुल्लाह सल्लम न हासिल दा को नूर नबी स्टोर बरणा न कोला को रसूलुल्लाह मुबारक नबी द इस पैगम्बरी पर नवा को रसूलुल्लाह मुबारक नबी नूह अलैहिस्सलाम बनो वले द नूह अलैहिस्सलाम बदन के रसूलुल्लाह मुबारक मौजूद थे तो नबी अलैहिस्सलाम नो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ऊर के वली नस्वदे ज़का नस्वदे कि अल्लाह पाक अगत वजूद व बरकत द आफ्ताब नबूवत और रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब करे दे नबियाँ को बता सिलसिला वन वर रसीदली नबूवत और द रिसालत द सिलसिले द बरकरार सातलो द पारा अल्लाह पाक खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा पैदा को द देवजना अल्लाह जल्ल जलालुहु कुर्बान इब्राहीम अलैहिस्सलाम बरकरार उसातुन अगम बरकत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दानंगी को इस्माइल अलैहिस्सलाम दे और इस्माइल अलैहिस्सलाम बानी चढ़े असर उनको
نو د رسول الله مبارک نسب چې ابراهیم علیه السلام ته رسېدلی دی نو هغه په واسطه د اسماعیل علیه السلام رسېدلی دی. اوس که چړې اسماعیل علیه السلام حلال کړی وی نو رسول الله مبارک هغه خو بنو معلومه دا شوه چې د نبی علیه السلام د وجود د برکت وړاندې الله جل جلاله اسماعیل علیه السلام هغه برقرار وساته. نو زما محترمو چونکې د دې ستورو سپوږمۍ رڼا د انور نه حاصله ده نو د نبوت او رسالت هغه ټولې رڼاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حاصلې دي. دویم صفت په انور کې دا دی چې دا مادي دنیا الله پاک د نور د وجې نه برقرار ساتلې ده. لکه ګورئ د نور شعاګانې هغه په سمندر باندې لګي نو وورې ویلې کېږي. اوس که دا نور شعاګانې په سمندر باندې نه لګېدې نو سمندر او دریابونه اب ټول وورې وورې د دې وجې نه سمندري زناور هغه به جمدي نو پاتې شوی. معلومه دا شوه چې سمندري زناور جمدي دي نو دا د انور د وجې نه. او بیا که موږ وګورو محترمو چې دلته اوس موږ غله وکړو فصل وکړو نو د هغې هغه بړوتري زرغونوالی لویوالی هغه د څه د وجې نه دی؟ د دې نور د وجې نه دی. اوس ستوري دي الله تبارک وتعالی دا هغه ستورو ډیوټۍ لګولي دي. لکه موږ ګورو بعضې ګلونه سره دي بعضې شنه دي بعضې زیړ دي. اوس دغې کې الله پاک داسې کیمیکل ایښي دي چې د نور شعاګانې ګنې نور خو سپینه رڼا ده د اوو رنګونو نه جوړه ده. دغه نور زموږ نه 9 کروڑ 30 لاکھ میل فاصله باندې 9 کروڑ 30 لاکھ میل فاصله باندې دی. 13 لاکھ ګلونه د ځمکې نه غټ دی. خو هر یو ګل د هغې نه خپل د کیمیکل په نسبت باندې هغه خپله ډیوټي کوي هغه خپل کلر او خپل رنګ چې دی نو هغه حاصلوي. داسې مختلفو ستورو ته الله پاک ډیوټۍ ورکړي دي. د بعضو ډیوټي د ذائقې ده د بعضو ډیوټي هغه د رنګ ده د بعضو ډیوټي د څه ده د بعضو د څه ده. لیکن د دغې ټولو ستورو رڼا د نور نه ده. لہذا د ټولو پیغمبرانو رڼا دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت ده. نو اوس که نور نه وي نو زمونږ د اوچې فصلونه به نه وي. که نور نه وي په سمندر د نور شعاګانې نه لګي ټولې به وورې وورې وي نه به سمندري زندگی برقرار پاتې شي نه به د خشکۍ زندگی برقرار پاتې شي. لہذا که سمندري زندگی نن برقرار ده د نور وجه ده او که د خشکۍ زندگی برقرار ده د نور وجه ده نو دانګې عزتمندو په نور کې دلته دا خاصیت راغی. لہذا زمونږ د دین څونه نسبتونه چې دي چې نن برقرار دي نو څنګه چې د نور شعاګانې په سمندر لګي د نور شعاګانې په فصل لګي د نور شعاګانې هغه په غلو باندې لګي نو دانګې د رسول الله مبارک هغه شعاګانې هغه په دین په هر شعبه باندې لګي. نو نن کو زمونږ مدرسې آبادي دي نو برکت د رسول الله مبارک دی. نن که زمونږ خانقاهونه آباد دي برکت د رسول الله مبارک دی. نن که زمونږ جهادي مراکز آباد دي برکت د رسول الله مبارک دی. نن که زمونږ تبلیغي مراکز آباد دي بلکې د دین ټول نسبتونه چې هغه هر نسبت سره تعلق لري چې نن آباد دي نو دا د آفتاب نبوت آفتاب رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه برکت دی. ځکه د دې دنیا زندگی چې برقرار ده نو هغه د حرارت د وجې نه هغه د هیټ د وجې نه هغه د ګرمایش د وجې نه او کله چې د ماضي زندګۍ نه د دې مادي زندګۍ نه حرارت ووت نو زندگی به مفلوجي. نن موږ وګورو زموږ ستاسو د سرونو د پاسه پکې ګرځي خو دا د حرارت د وجې نه اوسپنه په یو خاص شکل ویلې شوې ده په هغه شیپ کې جوړه کړې شوې ده. که زموږ مخې ته دا مایک دی دا اوسپنه که ویلې شوې ده نو دا په حرارت باندې ویلې شوې ده. د دې وجې نه چې څنګه د دغې حرارت د وجې نه دا زندگی د اوچې او د لمدې برقرار ده نو لہذا زمونږ ټوله زندگی که هغه دیني ده او که هغه دنیاوي ده نن چې هغه برقرار ده دا برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی.
کله چې د دین دشمنانو ولیدل چې د انور دون لوی د فیدې شی دی نو بعد خلکو د انورو عبادت شروع کړه لکه څنګه چې کله هدهد راغی او سلیمان علیه السلام ته عرض وکړو چې ما هغې په دې حال کې ولیدل چې هغې د انور عبادت کو نو الله پاک په مختلفو آیاتونو کې نفي کړې ده چې تاسو به د انور عبادت نه کوئ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تاسو سجده مه لګوئ منور ته مسپوږمۍ ته معلومه دا شوه چې سپوږمۍ مخلوق دی خالق نه دی او معلومه دا شوه چې انور مخلوق دی خالق نه دی یعنی سجده به یو تم نه لګوئ د دې وجې نه په انور کې چونکې ډېرې پیدې وې خلکو ته الہ جوړ کو د دې وجې نه الله پاک د دې خبرې نفي وکړه چې تاسو انور سپوږمۍ ته سجده مه لګوئ دارنګې که څوک رسول الله مبارک لا هغه درجه ورکوي کومه چې د خدای ده نو دا رسول الله مبارک سره مینه محبت نه دي څلورم صفت په انور کې دا دی یاد لرئ چې هېرم نشي چې کله انور روخیږي نو نور پلوشي شروع کی بیا د هغې نه وروستو د کورونو په بنیرو راشي بیا آس پاس راشي د هغې نه وروستو بیا نور په ټول عالم باندې هغه خور شي رسول الله مبارک چې کله پیدا شو نو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها مشهوره واقعه ده ټولو ته پته چې هغه کله د طایف نه راله بني سعد قبیلې سره تعلق دی نو رسول الله مبارک ځار شم قربان شم په پوزکي باندې اچول شوی امینه بیبي اچولو او په مخ مبارک باندې کپڑا و چې کله ته کپڑا پورته کړی شوه نو د رسول الله مبارک مخ مبارک شغلې وخلې نو انور ابتدا کې پلوشي خوري شغلې خوري رسول الله مبارک تشبیه هلته ورکړې شوه سراجا منیرا نو رسول الله مبارک مخ مبارک شعاګانې خوري او بیا انور د کور په بنیرو لګي د ګاونډیانو په بنیرو لګي نو رسول الله مبارک آفتاب نبوت ته آفتاب رسالت ته رسول الله مبارک ته حکم دی وانذر عشیرتک الاقربین او تخپل نږدې رشتہ دار هغه ویروه موږ تاسو ماشومانو ته ورشه وګورئ جنور راختلی دی او که نه دی راختلی نو دویمه درجه کې نور هغه په بنیرو ولګي نو رسول الله مبارک ته حکم دی چې ته خپل خپلوان د الله نه ویروه دریم نمبر نور بیا آس پاس کورونو باندې خور شي نو هلته رسول الله مبارک ته حکم دی یاد لرئ لتنذر ام القرى ومن حولها دې دپاره چې ته ام القرى والا مکې مکرمې والا هغه ویرې نو دریم نمبر کې آس پاس نور خور شو نو رسول الله مبارک ته د آس پاس حکم وشو او بیا ومن حولها څلورم نمبر نو بیا نور په ټول عالم باندې خور شي لہذا د رسول الله مبارک نبوت او رسالت دا عالمگیر نبوت او رسالت دی چې چرته د الله خدایي وي هلته به د محمد رسول الله وسلم نبوت او رسالت وي وما ارسلناک الا کافة للناس علما په دې پیږي ما او الا حروف حصر دي چې محبوبه مونږ ته نه لېږلې مګر دا چې ته د ټولو خلکو دپاره کافي د دې وجې نه د رسول الله مبارک عظمت په اړه کې ډېر ډېر ساتئ د بعضې خبرو تصور عزتمندو کول هغه نه دي پکار شیطان په ذهن کې بعضې نقشې هغه مخې ته راولي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه نسبت دي او دوه ولادت دي پس نسبت یو نسبت د رسول الله مبارک د جوسې مبارک دی او یو نسبت د رسول الله مبارک روحانی نسبت دی یعنی یو نسبت د نبی علیہ السلام جسمانی ولادت دی چې کله 571 سال بعد د عیسی علیہ السلام اسمان ته د خطون وروستو
یاد لرئ چې ته دا ونوایې چې د عیسی علیه السلام د مرګ نه وروستو عیسی علیه السلام جمدی دی زمونږ عقیده ده په دویم اسمان کې دی قرب قیامت کې به نازلېږي زمونږ د انګلیش بعضې کتابونو کې د رسول الله مبارک ډیټ آف برت مبارک سره لیکلي 571 AD نو د AD ډېر مطلبونه دي انګریزان د دې یو مطلب دا اخلي after the death of عیسی علیه السلام نعوذ بالله چې د عیسی علیه السلام د وفات نه وروستو لیکن وما قتلوه وما صلبوه قرآن کریم په دې باندې ګواه دی چې عیسی علیه السلام لره یهودو نه قتل کړی دی نه په صلح باندې هغه خېجولی دی د قرآن و سنت او اجماع د امت نه او 1400 کاله د امت د علماء د تحقیق نه دا خبره ثابته ده چې عیسی علیه السلام جمدی دویم اسمان ته خېجولی شوی دی قرب قیامت کې بنادلیږي وانه لعلم للساعه د قیامت په علاماتو کې یو لوی علامه ده د جامع مسجد دمشق په شرقي مناره باندې بنادلیږي د مازیګر ټیم احادیثو کې راغلی دی د سحر ټیم راغلی دی راجح دا ده چې د سحر ټیم به وي عیسی علیه السلام چې کله نازل شي مهدی علیه الرضوان هغه به په دغه وخت کې راغلی وي دا زمونږ عقیده ده چې مهدی علیه الرضوان هغه به پیدا کیږي هغه به ظاهریږي نه چې هغه چې تغر کې پټ دی یا هغه یو غار کې پټ دی اوریده کې پټ دی یا ارڅ چې دی نه اب پیدا کیږي نوم به محمد وي د پلار نوم به عبدالله وي د مور نوم به آمینه وي په خاندان باندې به سید وي د خلکو نه به ځان پټوي د دې وجې نه بعضې خلک راشي وي زه مهدي ما بعضې کس راشي وي زه مهدي ما نو د ده د باطلوالي دقه لوی دلیل دی چې دی وایي چې زه مهدي ما مهدي به نه وایي چاته چې زه مهدي ما د هغه به په ژبه کې لکنت وي رسول الله مبارک د هغه علامات خولی دي او خبرې به کوي ناګانه به دې پتون له داسې ډب ورکړي دا د هغه علامات دي دې وجې نه او ټوله دنیا کې به امن راولي نو د مونځ ټیم به نو عیسی علیه السلام به مهدي علیه الرضوان ته وایي چې مونځ ته مخکې شه نو هغې به ورته وایي چې تاسو مخکې شئ نو عیسی علیه السلام به ورته وفرمایي چې دا سعادت الله پاک دې امت له ورکړی دی چې بعضې د بعضو امامان ګرځولي دي چې بعضې د بعضو امامان هغه ګرځولي دي بیا د عیسی علیه السلام ډیوټي د دجال قتل دی لد مقام باندې با عیسی علیه السلام دجال لره قتلی دجال پیدا دی دجال په یو جزیره کې تړلی شوی دی رسول الله مبارک فرمایي داسې پیغمبر نه دی تیر شوی چې خپل امت د دجال د فتنې نه یرولی نه دی د دجال د فتنې نه د نجات دپاره زما محترمو د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې سورې کهف وایي د یوې جمعې نه بلې جمعې پورې به الله پاک یو نور درته نصیب کړي الله پاک به تواډو ټول ګناهونه معاف کړي او د دجال د فتنې نه به الله پاک هغه محفوظ ساتي اوس هم اسرائیلو لد مقام باندې هلته ایرپورټ جوړ کړی دی نو دا د عیسی علیه السلام هغه ډیوټي ده عیسی علیه السلام چې نازل شي نو رسول الله مبارک له به روضې مبارکې له راځي رسول الله مبارک سره خوا کې دواړه یاران دي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه د خپل پیغمبر د کونډو مبارکو ځان شم قربان شم په محاذات کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سر مبارک دی او بیا د هغې د کونډو مبارکو په محاذات کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سر مبارک دی د یو قبر دی خالی دی چې کله عیسی علیه السلام راشي او بیا وفات شي نو د یو ځای د قبر خالی چې کوم پاتې شوی دی په هغې کې به عیسی علیه السلام دفن کېږي او رسول الله مبارک فرمایي لینزلن ابن مریم چې خامخا به عیسی علیه السلام نازلېږي ما له به راځي په ما به سلام اچوي زه به ورته د قبر نه د سلام جواب ورکوم اوس د فتنو دور دی په خبره ځان پوه کوم اوس به څوک وایي چې تاسو خو وایئ چې نبي علیه السلام آخري نبي دی نو دا خو عیسی علیه السلام راغی نو موږ ورته وایو عیسی علیه السلام
د نبی علیہ السلام نه په مخکینو پیغمبرانو کې دی. عیسی علیہ السلام د خپل پیغمبرۍ دوران هغه پوره کړی دی. عیسی علیہ السلام چې اوس راځي نو د امتی په حیثیت او د نائب په حیثیت د رسول الله مبارک ورادي. عیسی علیہ السلام با په انجیل فیصلې نه کوي. لوقا، یوحنا، متی، مرقس، برنباس، مرکز څونه انجیلونه چې محرف دي د شمار نه اوتې دي، لیکن په یو انجیل باندې به عیسی علیہ السلام فیصلې نه کوي، هغه به په قرآن او سنت باندې کوي. اوس عزتمندو خپل عقیده مضبوطه ساتئ. د مسلمانانو عقیده څه ده د عیسی علیہ السلام باره کې؟ د مسلمانانو عقیده دا ده چې عیسی علیہ السلام جمدی دی په دویم اسمان کې دی. د عیسایانو عقیده څه ده؟ عیسایان وی عیسی علیہ السلام یهودو قتل کړی دی او زمونږ د ګناهونو کفاره ګرځېدلی ده. اسلام وی د هر چا خپل بوج په خپل سر دی. الله تذر وازرة وزر اخرى. یهود وی موږ عیسی علیہ السلام قتل کړی دی. قادیانان وی عیسی علیہ السلام مړ دی. المسلمین نوم باندې او فرقه د څونه ښکلی نوم دی. هغې وی عیسی علیہ السلام مړ دی، موږ تاسو مسلمانان وی عیسی علیہ السلام هغه جمدی دی. دویم اسمان کې دی. اوس اسمان ته ولې الله پاک وخېږو؟ نو یو خو الله پاک د یهودو نه محفوظ کړه، ځکه یهود عیسی علیہ السلام هغه وجو یهود خو ظالم قوم د مکار. بل دا چې الله پاک عیسی علیہ السلام دویم اسمان ته وخېږو چې د محمد رسول الله د راتلو په وخت کې هیڅ پیغمبر په ځمکه باندې پاتې نشي چې څوک دا شک مونه کړي چې د بل پیغمبري هغه پکې عمر راتلی شي. بیا تاسو ته معلومه ده چې د رسول الله مبارک یو جسمانی ولادت دی، یو روحانی ولادت دی. جسمانی ولادت هغه په مکه مکرمه کې شوی دی. دا یاد لرئ پیغمبر علیہ السلام یو ځل پیدا شوی دی. جسمانی لحاظ سره پیغمبر علیہ السلام یو ځل پیدا شوی دی. زمون کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نشته الہ د عبادت مگر یو الله پاک او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. او د محمد رسول الله مطلب څه دی؟ چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عربي النسل دی، په مکه مکرمه کې پیدا دی، د عبد الله صاحب امینی بی بی په کور کې پیدا دی. د محمد رسول الله نه مراد دغه دی. قادیانان هم دا کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس د محمد رسول الله نه هغې څه مطلب علي؟ نو قادیانان وایي چې د محمد رسول الله مطلب دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دوه ځله نعوذ بالله پیدا شوی دی. یو ځل په مکه مکرمه کې د محمد صلی الله علیه وسلم په شکل او نعوذ بالله دویم کرت بیا په قادیان کې د غلام قادیانی په شکل. استغفر الله. الفاظ به درته ټیک وي لیکن مطلب د هغې څه دی هغه غلط دی. اوس د رسول الله مبارک جسمانی نسبت منگ ذکر کو کہ عیسی علیہ السلام اسمان تا دخطونا 571 سال بعد رسول اللہ مبارک سال تقریباً 6 منٹا دا پاسا پسالور بجی پیدا شوی. اس دا رسول اللہ مبارک قد و قامت سنگو، مخ مبارک سنگو، نو قد درمیانو و امزول کی چه بود رید معجزتاً با دا غینو چت کاری دو. قدمون مبارک چه رسول اللہ مبارک با اغشتل اذا مشا تکفؤا کانما ينحت من سبب. پختو کی و تمنگ کی منڈل قدم وایو سڑی سنگا دا غر نرا کزیگی دقا سے. اور رسول اللہ مبارک دا جوڑونا زخم الرأس زخم الکرادیس، سر مبارک حسن سر غٹو حسن سر او جوڑونا مبارک دا مضبوطو شسن الکفین. رسول اللہ مبارک دا ورغبی پرگوشو بعید ما بین المنکبین در دوالو گو پا منس کی فاصلہ وا. دا علامه دا پالوانے دا او پا ہر پیغمبر کی دا سلویختو او پا رسول اللہ مبارک کی دا خپل زمانی دا او یو پالوانانو طاقتو. طویل المسروبتی دا سینی مبارک دا پاسا دا ویختو یو نری دا توری پشانتے یو دارو. سترگی مبارکی خماری سترگی وی توری تورو سپینے سپینو سری سری کرخی وی پکی. در رسول اللہ مبارک پا غاخون مبارکو کے شنبو آبداری و پدے کی جداوالیو او دا عرب اگا حسن گنی. در رسول اللہ مبارک پوز مبارکا دا پاسا دا نور یو کرخبوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ مبارک اگا غنم رنگی مائل بسفیدی سپینوال حسن ندے
غنم رنگوالی حسن دے مشہور دادا کہ اللہ پاک حسن پیدا کو نو نیمے یوسف علیہ السلام لور کو نیمه پټول مخلوق باندې تقسیم کو ورپسې مونږ ته پته نشته لیکن مونږ ته د نن دا پته ولګي چې الله پاک حسن پیدا کو نیمه یوسف علیہ السلام لور کو نیمه پټول مخلوق باندې تقسیم کو او دغه ټول غونډه بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور جمال کو تیرے کفوں کی حسن یوسف کا وہ دل ربائے زلیخا تو محبوب ستار محمد مصطفیٰ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت وہ مطلوب زلیخا تھی یہ محبوب خدا میری بلکہ جناب مصطفیٰ کی شان ہر گمان سے بلند جناب مصطفیٰ کی شان ہر گمان سے بلند خدا کا حسن انتخاب لاجواب کائنات حسن جب پہلی تو لا محدود تھی اللہ پاک کے دا حسن دا کائنات پیدا کر اور خواری کر نو لا محدود اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گیا اور چې دغه حسن ته میموري کارت ته وګوره په دې رکوډ میموري کارت کې د څونه خوارشونه اغشته دي دغه ننګ چې دا ټول حسنونه الله پاک را جمع کړل نو دا غینه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک جوړ کو او د نبی علیہ السلام نوم مبارک د مینې د اتحاد او د اتفاق نه ډک دی جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب صلی اللہ علیہ وسلم کاش ایک ہو جائے ہم نام محمد کے سبب اس عزت مندو دادے رسول اللہ مبارک پر جسمانی تذکرہ باندې منگا خوشحالی گو پکارم د عزت مندو او د نبی علیہ السلام دغه علامات هغه د مخکې نه د یهود نصارو په کتابونو کې را روانو ته مختصر د هغه تفصیل کې نشو تللی خو د نبی علیہ السلام روحانی پہلو اگر من نہ اپناؤ رسول اللہ مبارک توری وی رسول اللہ مبارک زغری وی نبی علیہ السلام پا یو غشی دا درو کسر دا مغفرت اعلان فرمائے لدے چہ یو غشی دا وجہ نبا اللہ پاک درے کس جنت تا داخلی غشی جوڑون کے دشمن تا اشتن کے لا ورکون کے رسول اللہ مبارک منتحاب دا غیرت را کردے دے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زنبیم دروغ نویم او زد عبد المطلب اغا بچیم رسول اللہ مبارک منگو تاسو تا دینی نسبت سره چې سون دین پرېخي دي عزتمندو نن هغه موږ په خپل زندګۍ کې نه راولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مول څنګه پابندي کړې ده د روزي څنګه پابندي کړې ده کله چې د صلح حدیبیه نرستو الله جل جلاله رسول اللہ مبارک تک میں سلور ڈگری ورکے سورہ فتح ابتدائیتن کے اوپر انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر نو داغین پس رسول اللہ مبارک دا اللہ پاک عبادت دا سکو کہ دا رسول اللہ مبارک پہ مبارک با اوپر سے دے بیا وتوی نشو جستان دا پیغمبر گوری گناہ نی پیغمبر نہ وڑا گناہ کی گنل بیا ہو گو رہے دا پیغمبر نہ خو گناہ د سره نه کېږي خو چې کوم شی د پیغمبر شان سره لایق نه وي نو بعضې وخت لکه موږ په دې معاشره کې وګورو یو بېلمازه سړی دی او په لومبي ځل جومات ته راغی موږ تاسو ته څونه خوشحالي او یو طالب عالم نیک کس دی او د هغه نه یو مونځ قضا شو موږ تاسو ته څونه خبرې حالا د هغه مسلمان دی دا مسلمان دی خو د هغه نه دغه توقع نه وه د ده نه دا توقع ده نو رسول اللہ مبارک سے فرمائی افلا اکون عبدا شکورا آیا دا اللہ پاک شکر گزار بندہ اگر جوڑ نشم اس عزت مندو نبوت اور رسالت سرا خصوصاً عصمت لازم دے عصمت عقیدہ دا عصمت انبیاء کہ پیغمبران دا گناہ نہ پاک دی پیغمبران دا گناہ نہ ولی پاک دی نو یاد لرے کل چھ دا پیغمبر تخلیق کی گئی دا پیغمبر پریگننسی کل جوڑی گی پرحم مادر کے نو اللہ جل جلالہ پرشتے تا حکم کی کہ پیغمبر کم دے دفن کی گی دا آغا دے خور روڑی پاغا رحم مادر کے واچو لشی اور دا طول پیغمبرانو پیدائش دا خور ندے زمن پیدائش دا خور ندے دا رسول اللہ مبارک پیدائش دا خور ندے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى خو زمنگا پیدائش دا دنیا دا عام خور ندے
د پیغمبرانو پیدایش د عام جنتونو د خورې نه دی او د رسول الله مبارک پیدایش د جنت الفردوس د خورې نه دی او پیغمبر چې بیا کم دی وفات شي هلته به دفن کېږي نو بیا خو پکار دی پیغمبر علیه السلام جنت الفردوس کې دفن وي موږ ورته وایو جنت الفردوس نه د هغې په یو اوچته باغیچه کې رسول الله مبارک آرام فرما دی دلیل پې څه دی ما بین بیتی و منبري روضة من ریاض الجنه زما د کور او زما د منبر په درمیان کې چې کومه ټوکړه ده دا د جنت د باغچو یو باغچه ده د دې وجې نه زما محترمو کلم چې الله پاک د ریاض الجنه ته توفیق نصیب کو څنګه دلته تاسو ته موږ روزه کې هغه جانماز وروړو اوس هم هلته مکتبه کې پروت دی ریاض الجنه ته چې کله ورغلی نو پکې سوال وکړه یا الله دا ستا د جنت ټوکړه ده او ته چې جنت ته څوک یو ځل داخل کړي نو بیا نه بهر کې یا الله ما ته مستقل طور باندې جنت بلکې جنت الفردوس نصیب کړه نو عزتمندو اوس یو خو د پیغمبر خوره پاکه ده نو چې خوره پاکه شو تخلیق پاک شو نو ګناه پاک د کوم ځای راغلی دویم نمبر زموږ ستا سوچ کله موږ کې ولاړو په دکان کې وي په پټي کې وي په دفتر کې وي په کاروبار کې وي او پیغمبر چې کوم مجلس کې ناست نو د پیغمبر نظر په دنیا باندې نه وي د پیغمبر نظر په چا باندې وي په الله پاک باندې وي او دریم نمبر پیغمبر چې کوم ځای کې ناست وي نو د پیغمبر حفاظت الله پاک کوي اخوا د پیغمبر د هر مجلس صدارت الله پاک کوي نو چې څوک د الله پاک په حفاظت کې داغه نه به ګناه وشي نه الله دې دغه پیغمبر غلامي زموږ د ټولو نصیب وګرځولي کړي الله هم د دارینو سعادت نصیب کړه الله هم د خپل محبوبیه زندگی نصیب وګرځولي کړه الله هم قدر وکړه الله هم عزت وکړه د قاري صاحب کوڅې بیا قاري صاحب تاسو ته بیا دا ذکر کړي